یو عالم و عالم فاضل بے روزګاره شوی و، څه تجارت کاروبار یې نه و، نو په دې شهرونو کې به ګرځېدو، کله به یو شهر ته لاړ، کله بل شهر ته لاړ، د تجارت په فکر کې و. یو ځل روان دی، یو شهر ته لاړو او د دې شهر ټولې دروازې بندې وې، دې شهر ته چې کوم لارې ورغلې وې په دې دروازې لګېدلې وې، دروازې بندې وې. په دې دروازو باندې یو کس ناست دی او ډېر معمر دی، بوډا دی، ډېر عمر والا دی. دې ته تپوس وکړو بھائی د شهر دا دروازې ولې بندې دي؟ د دې بازار دا دروازې ولې بندې دي؟ نو دی ورته وی د بادشاہ باز پاسېدلی دی، بادشاہ اعلان کلی دی چې د شهر دروازې بندې کړي. نو دی ورته وی دا خو دا بادشاہ ډېر بیوقوفه دی، ډېر قمقل دی، مرغے خو اڑانے والا چیز ہے، دا خو پاسی تختی پورته ځي، لاندې پس مکه خو نه ځي. دا بادشاہ خو ډېر قمقل دی، ډېر بیوقوفه دی. نو دې کس څه وایي؟ وایي الله داسې ذات دی که نه چې وغواړي بیوقوفه هم الله بادشاهي ورکوي، چې الله وغواړي بیوقوف او قمقل ته رب العالمین بادشاهي ورکوي. دا کس ورته وایي دا کوم چې بوډا او ډېر غټ عمر والا سړی ناست، اوږد عمر والا، دا ورته وایي ته دا خپل علم چې تا کوم علم کلی دی ته دا بیوقوف بادشاہ له ورکړه، ته چې د بادشاہ بیوقوفه وي او د دې بادشاہ بیوقوفتوب ځانه والا، دا ځانه خوښې. دی ورته وایي نه، یہ مجھے منظور نہیں ہے، دا ما ته منظور نه ده، ما ته دا منظور نه ده چې زه د علم په مقابله کې قمقلتوب والم. العلم نور، علم خو رڼا ده. نو ځان ته خطاب شروع کو، ګوره ستا خو هنر یې زده دی، تا خو ښه هوښیار سړی، بس د هغې نه پس چې کوم دی دې ته پته ولګېدله. نو بعضې واقع کې عبرت وي چې اصل څیز په دنیا کې د ټولو نه اهم څیز هغه عقل دی او هغه علم دی، هغه دواړه ماته الله راکړي. نو ولې بادشاهت دی؟ بادشاہ دا خو بادشاہ دی خو سره د ماله بیوقوفه دی.